او په اخر کې صاحبانو امام بخاری دام لګا لنډه دعا ده. امام بخاری یو حدیث ارتوایم. امام بخاری دا حدیث روایت کړی دی سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه. هغه مبارک فرمای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې کوم یو انسان سحر درې کرته او ماخام درې کرته دا دعا وای لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا دعا سو کرتی وای درې کرته. ابا هريره فرمای دومره ثواب الله جل جلاله ورکی لگا اولاد د اسماعیل علیہ السلام نه روزانه یو غلام آزاد ک. اولاد د اسماعیل علیہ السلام لس ثوابونه خدای پاک ورکی، لس گناهونه یا الله تعالی معاف کی، لس درجات کی خدای پاک جل جلاله اوچتای. او بیا څه فرمای وی چې دا انسان سحر نه وخله ماخام پوره، ماخام نه وخله تر سحر پوره شر د شیطان نه رب لا یزال په خپل حفظ و امان کې ساتي. ابا هريره فرمای لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك. څومره ثواب دی.